السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعینو، نن باران وریږي. د دې باران په موسم کې ساجبه غونډه کې یادونه هر باران ناتازه کوي. بازار کې زما سره سيزونه ماغستا، نو زما غزیو بار گاڑی به ولیدو، کیلونه به ولیدا. نو ما ته بابا مال داواله एकदम ماته یو خیال راغی چې را څنګه زما د زوی ماته وای چې بابا مال داواله د قشان زم د جاز ویوم. ما خپل پلار ته ویلی بابا مال داواله. د پلار خواهش دی چیرې زه د خپل بچی لا د چې کم فرمایشونه دي، د کم خواهشات دي، کم ضرورت دي، دا ضرورت او خواهشات د ولزو پوره کوم. بعض خلک داسي هغه کوشش کوي په حلالو کې پوره کوي، بعض خلک داسي حلالو کې نه پوره کیږي، حرامو طرف ته بسلاړ شي. لیکن به هر حال د خپل بچو خواهشات دا پوره کوي. دا بچی لوی شو، واده وکړو، زلمی شو. بیا دا بچی را پاسي او دغه مور او پلار به مخې کوي، دغه مور او پلار به ادبي کوي، د مور او پلار د سپک سپور وای. نو دا ډېره زیاته د افسوس او د مور او پلار لپاره ډېره زیاته عجیبه خبره وای. د هغه ورځې نه د مور او پلار د دې بچو لپاره چې د کمې ورځې نه په زړه کې یره پیدا شوه، د دې مور او پلار د بچو د بارا پړ کې یره پیدا شو چې یره کزه دې بچی ته دا خبره وکما او کې دې شي دې بده وګڼي، دې په دې باندې خپش دا خبره بدرنه ولګي. نو د دغه ورځې نه د بچو هلاکت شروع شو، د بچی هلاک کیږي. بس د هلاکت ورځ شروع شو. نو زه هغه قبرستان طرف ته لاړم، په کومه کې چې زما بابا هغه پروت. د هر چا د خپل بابا خوږ دی، هر چا د خپل پلار خوږ دی. نو زه هم قبرستان ته لاړم، خپل بابا قبر دی وبې مې جوړه دعا مې ورته وکړه، تلاوت مې وکړ او خبرې مو سره وکړې. بیا د هغې نه بعد زما هغه بچی زما سره و، نو ما هغه خپل بچي ته وی دا څوک دی، دا پته ده. نو زما هغه بچي ما ته وی بابا څوک دی؟ دا خو خاورې دي، ماشوم خو نه پوهېږي، قبر دی. نو مې هغه بچي دا قبر دی، خو زه ستا څه یم؟ ته زما بابا یې. مې چې څنګه زه ستا بابا یم، داسې زما هم یو بابا و، داسې زما هم یو پلار و، زما بابا و. نو ما د هغه بچي ډېره عجیبه خبره وکړه. ما ته بابا تاله به یې څیزونه اخېسته، تاله به یې کیلونې اخېستې؟ مې ویل زما بابا ماله کیلونې م اخېستې او ماله زما بابا څیزونه هم اخېستې. نو کله هم چې قبرستان ته موږ لاړ شو، قبرستان وایو، نو په دې کې داسې قبرونه موږ ته میلاو شي، خاص طور پر بیا د باران په موسم چې دا قبرونه غورځېدلي. ځینې قبرونه داسې وي چې هغې ته اوبه روانې او د دې هېڅوک د تپوس نه وي. هغه بچې د کوم بچي دپاره چې د مور او پلار قرباني کړې ده، خپل ځانونه قربان کړي دي، خپل مور خپله ځواني خاورېرې کړې ده، خپل پلار خپله ځواني، خپل خواهشات دا دباو کړي دي. په خپله پلار انپړ دی، په خپله مور انپړه ده، لیکن زما بچې تعلیم یافته غټ افسر جوړ شي، زما بچی ډاکټر جوړ شي، زما بچی انجینیر جوړ شي، زما دا بچی اعلی شي، کامیاب شي. د دې لپاره هر مور او پلار کوشش کوي. کله کښتونه اچوي، کله یو څه کوي، کله بل څه کوي. پلار مزدوري لټوي چې زه 2 ځایه 3 ځایه وکړم، خو چې زه د بچو له یو ځګۍ جوړ کړم، یو چھت جوړ کړم چې د هغه چھت لاندې دوی اوسېږي، سبا په دوی باندې د چا آواز نه وي. اوس دا بچې دی خو په آباد کور کې او پلینټري کور کې بالکل د باران نه محفوظ او هر قسمه سہولیات موجود کم چې ول پلار کړی دي، او دته اوس دا احساس نشته چې زما پلار هغه د کم چت لاندې پروت دی، زما پلار د څه تکلیف دی، زما پلار په کم کور کې اوسېږي، ستا پلار په هغه کور کې اوسېږي چې کم هغه خار کې اوسېږي، په هغه کور کې اوسېږي کم خار د چې شهر خاموشه وي. شهر خاموش واقعي چې شهر خاموشه دی. څنګه خاموشه دی؟ په دې پلار باندې ستا په پلار باندې اوبه ور روانې دي، لیکن ستا پلار دا نشي ویلی چې بچی راشه که نه، په ما باندې خو اوبه را روانې شوي دي، د باران د نالۍ اوبه په ما باندې را روانې دي، بچی راشه زما فکر وکړه. بچی خو په خپلو خوشحالو کې ډوب دی
او په خپل مصروفیات او په خپل کاروبارونو کې ډوب دی دا هغه سره دونه زی ټیم نشته چې هغه لاړ شي د قبرستان ته او د خپل مور او پلار ته پوښتنه کوي نو سي ته خو د نیکه قبر نه دی معلوم نو سي ته خو د نیا قبر نه دی معلوم دا ستا هغه خوږه مور پرته ده په دې قبر کې په هغې باندې باران نه ورېږي او د هغې قبر سورې دی د هغې خزې غورځېدلې دي د هغې پاسه تبۍ غورځېدلې دي لیکن ستا سره فکر نشته ستا سره احساس نشته چې زه لاړ شم د خپل مور او پلار د قبرونو غم په وکړم که نه فکر خو وکړم که نه دا یو عالمیه ده ګورئ او ډېر بدبخته داسې خلک دي زموږ په قبرستانونو کې ناسي او د قبر ورته ځکې میلاو شوی دی دیوال د تاش هم کوي دیوال د لډو هم کوي دی به چرس هم څکي دی به پوډر هم څکي او دی به ځان نڅی چېرته قبرستان ته هلکه د الله بنده ته ته پته ده دا څوک دی دا څوک دی دا ته چې په کوم قبر باندې ناستې ته چې د کوم قبر په غاړه باندې ناستې دا د چا خوږ پلار دی دا د چا خوږه مور ده او ته تللی اول د چې کومې په هغې باندې ډېر بړ د افسوس خبره ده ډېر د غم او تکلیف خبره ده کم از کم موږ له دا احساس پکار دی چې زما پلار د دنیا نه تللی دی زه د خپل پلار قبر له خو لاړ شم که نه زما مور د دنیا نه تللی ده زه د خپل مور قبر له خو لاړ شم که نه ها لیکن د مور او پلار ګورې داسې زړه دی که دا بچی وفات شو نو دا مور به هر وخت قبرستان ته روان وي دا پلار به هر وخت قبرستان ته روان وي زما بچی تللی دی زه څه وکړم یو پلار مې لیدو او د خپل بچو په قبر باندې د پاسه راغوړېدلی دی او د دې یوسف جان یو پروګرام دی هغه مې کتو یو سړی دی هغه بچي وفات شوي دي او راځي او د قبر خوا د کیک راوړي او باقاعده هغه کیک کټ کوي وایي زه د خپل بچي وایي هغه برډې مناومه لیکن رښتیا ووایه که دا پلار مړو نو بچي به دونه خفګان کړی مور لیونی شي د بچي پسې لیکن هغه بچي به د مور پسې لیونی شي بچي به د مور پسې داسې خفګان وکړي زما عزتمند دونه بېحسي نه ده پکار د مور او پلار خپل حق دی د دې وجې نه د مور او پلار قبرونو ته تلل پکار دی او د هغوی فکر پکار دی ماما دی تره دی د کوم قبرونه دي د دې خیال وساتو او حکومت ته هم دا درخواست دی چې د دې ادیرو د دې داسې انتظام وکړي دې له داسې چې کوم دی قلا ورته جوړه کړي دننه چې کوم دی دیوالونه ورته جوړ کړي چې کم از کم په دې کې چې کم د نشې د اړې جوړې دي په دې کې کم چې کم دی د لوپرو د اړې جوړې دي یا په دې دا کومه بې حرمتي کېږي دا لارې پې جوړې دي نو دا څیزونه د دې ادیرونو بندول پکار دي الله تعالی د عمل کول توفیق رانصیب کړي